ذلیله هم ته به زما د صحابه او د لاس نه قتلېږي او جهنم ته به رسېږي او په لاس کې ورسره خاورې وې هغه خاورې راواخیستلې او د کافرانو فاغشیناهم فهم لا یبصرون پورې د سورت یاسین آیاتونه مبارکه تلاوت کول او د کافرانو په سرونو باندې خاورې دوړولې او رسول الله مبارک ور باندې ووته سره د تورو ناس خو الله جل جلاله چې څه کوي کو ټول مخلوقات را یوځای شي خو الله پاک یو کار نه غواړي نو قربان شم نیشي کولی تبلیغیان موږ تاسو ته وایي که نه نیشي کولی ځکه امیر صاحب هم راغلی دا هم پکې یو قصه وکړو نو قربان شم نیشي کولی نو په دقسې انداز باندې دوی وکړه اراده رسول الله مبارک ورته په سرونو باندې خاورې شیندلې او لاړ ووته ابوبکر صدیق پسې لاړ هلته چې ور ورسېده نو اسماء رضی الله تعالی عنها د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم مشرک